بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بیانونه وشلل ملګرو وکړه الله دې دولا د دې نه زیات توفیق او اخلاص نصیب کی چې د الله دین الله رب العزت رضا د پاره پیش کړی شي بیا خاص کر دا کم دور کې موږ روان یو دی کې چې د الله رضا له سره خبرو کی او دا ډیره ناشنا خبره ده د کې هر سړی کوشش نیت دا دی اکثر بیان کوونکو چې منګ دنیا باندې نو موګټو کامیاب بشو نو دا سینه ګټل کیږي قرآن کریم ہدایت ہوتا سڑے وګوري نو دا ټولی خبري هغه کیشتا زمون شیخ القرآن رحم الله و فرمایل چې د تفسیر نه بغیر اسیم دا قرآن ول علماء ګوري ښه اسیم دا قرآن ګورای او چې تاسو شوق د دې کتلوي بغیر د تفسیر نه داسې هدایات الله باستا سو زړه کې اچي چې بیا په تفسیر ګوري جو هغه لیکلی ومي او عقیده داسي تاسو روان لفظي ترجمه خلاصيږي نه تاسو یقین وکای ډېر د څه خبري چې تاسو سره ذهن کې هم نوي هغه ځکه اتوماتیک راشي او هغه مقابله کې بیا تایید کې بل آیت ذهن تراشي دا د قران کار د کدل تعالی لار زړه کې ور کړه د تعالی لار را کوي او کدل د زړه کې لار ور نه کړه د تعالی لار بالکل نه را کوي نوروانه خوشي وي دا ناس خنو دا خو درس زم کې دغه سی اوري جوزا اوري زه صحیح نو چې اخلاص سره وشوزه بي به وسرانه جوړي اخلاص سره دا وورد شي اوریدون کې لوم اخلاص پکار دی چې را کوم یو خبره وي چې زه د الله د دین غواورم او دی باندې عمل وکم او دا کار د صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دغه دغه کارو یو صحابي دی روان ونی کوټي وی دی اوسم چې سړی عربو تلاړ شي نو الته ځنی کورونه داسې انداز والا شته ملاویږي مخکنی دغه سلوټي موټي خټ سره به یو ځای کړي کوټاګای به جوړ کړ د روزانه اکثر لکه د حضرت خدمت کې ناشتي یو ورځ سوچ کو چې دا یو دیوال مې ارتاو شوی دی نیمګړی دی او سیله یا خا ارس په کې دن ناراضي یاره نن زه دا دیوال سموم نن اخوانه شمتله جو د سخټه مټه تیار کړلاو هغه دیوال کوي لوټي کې دی خټه پیګ دی دیوال کوي س دیوالونو دیک یو صحابي دا سراتیر وت درته ورو سره نه رااله کوم ځای کې وی زه خو د حضرت خدمت کې ناستم او سره عالم وسنوي حکم قران کې نازل شوی دی چې ما نه اوریدي ویاو نازل شوی دی وسو و اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة مورزون خلق ته حساب نږدې شوی دی
قیامت نږدې شوی دی ادو غفلت کې مخړون کی دي او هو قیامت نږدې شوی مون خو دیوالونه کولېږي لاسونه وینځل خټې ټکواله وې زما د په الله قسمی دا دیوال بز چرته ونه کم دقه سروان کور کې عمر تیر ک او مړ شو صحابه دغه خلکو موږ څه قصې کو موږ دغه نه اثر نه دی اغسته ویسه اثر نه دی اغسته اغه قران سره تعلق زمنګ نشتی موږ بد قسمت یو ډېر بد قسمت یو او دا بالا پته ولګي چې دا سترګې بیا بدل شي الته بیا به الله فرمای فبصرک الیوم حدید نن ستا نظر تیز دی دنیا کې نه نبیانو هغه د منل دا نه د نبیانو نرست مولیان رونو دا تمام دستور د ستیرو ته چې نبی نه کنا وفات شي ورس دغه مولیان کار کوي راي که ځنه خامولیان ځنه بد مولیان ځنه ځان لګیړه ډکې ځنه الله دین انبیاء په طریقې پیش کوي دا مشن را روانه داغه قسم خورزه دا دیوال بول دغه عمر دغه ستیر باس صحابه او شان چته ولي چته سو ور سره عمر ونه سړی په سب مسلمان شي حدیث کې دغه تاریخ موجود دی عمر سے پس مسلمان شي جنگیاله سخ انسان غیرتی نبی اسلام یو عمر چې په کوم لارې تزینو شیطان تیزونه چې په غلارې نشی راتله هوښ د پس مسلمان شي تورې واغسته لا کافرو چاورته چرته زی ودا نبی را سر جدا کوم چې دا مصیبت ختم شي دا وی پنځ مصیبت وکړه وی نبی پریدا خور او اوخ استا خور او استاد خور خاون اغه مسلمانان چې قرآن لولي سړی وی ښا ورګه چې برابر کم سره دغه تورې اغستره ورسید یو صحابي دی هغه ته قرآن خو نور شیشه نه ورون څه شی د حرامي نو ایسوک به ثابت نه کی شي هم نو سپانی خور سره دی عمر سے هغه پټی کړی ته نه هغه چا چې قرآن خو هغه صحابي ورته ګټ کې پټ شو چې اوس کو مرګ دی هغه پټ شو التا دا خور یو والا خو هغه هم د دقه د پلار لور وکنه هغه خپل هغه ویني جذبه کراله هغه ور کم پلار زوی ته دغه پلار لور زم ما ایمان راوړل ماته نشي منی او د دین یو ورځ مخکې حضرت دعا غوښتي و یا الله دعا عمرین دې کې را یو مسلمان کا یا ابو جال یا دا عمر د په دې خور باندې وینو باندې نظر ولګي ترس راغ غیرتی سړی کې ترسومي سخت سړی کې ترسومي یو بی دینه سخت دی هغه نه خدای ساته ترسر کافر کیوں بھی ورنہ واقعہ بیان کړیو 365 جنکه هغه هر یو جنې په 3 خانو دوبلار بیوخي ایو اوخ دا به ورکاو وې دا وجنه ما خلکو به جنکه لالولي خلکو به جنکه وجلی د دې قران کریم نه مخ دا خو سه واجب دور راغی دا دومره سپک شوی دا کتاب د خلکو نظر کې چې سو وایو زمنګ مستبیت نه مریچ بیانول ځکه چې قیمت ختم دی خلکو سره د دې نشته تلاوت هو قیمت نو دې کې سو خبر ما نه رنه شي په بل غاړه لاړم نو سموي هغه نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خو ایمان راوړو خو ما تیر شوی دور کې 365 جنکه ما
خلکو وجلو له به بوتلې د شپږو کالو د وو چې دې ته به ورسېده جاهلیت دور کې به خلکو وجلي دا چا سم کړي دي دا دی کتاب سم کړي دي بلې چا نه دي سم کړي څه شی ونه خلکو به بوتللې او ما یو قسماته مال دو بلار به وخیاو یو اخرا کا زبدا پریدم مې دا واخل جو مالدار سړیو نو 1080 جوړیږي کسو جوړیږي د 360 ضرب 3 1080 دی کسو دومره او خان لکه دو ورکړه 1080 1035 کروڑ روپے جوړیږي 3 लाख بنی اوخ کا بیازان لزربونه واه کنه روزه ودی لنډ شي دا کافر د زړه کې ترسته وای دا بچای ادا لالی ظلم نه دی هغه دا وخان واخلا مالالو دا ما ساتلی وي نبی الله مال بس اجری نبی الله سلام فرمایل دا ایمان چې د نصیب شو دا لکه اجر دی دا ایمان چې نن تا ته نصیب شو دا دغه انصاف د وجه نه تا ته نصیب شوی سړیا دغه لګه خبره د جهنم نه بچ شوی د دې په وجه نو سه میوي چې کافر پزړه کېوم ترسي چې باز کافرو پزړه کې ترسوي د ترس راغې ورته تاسو شي لوستو یمن د الله کتاب لوستو سپانه راو وخلی د لاس کو یا لاس مکو ویواله وی ته پلیتی دا قران دا ایمان د سړی بیا مضبوط شي بیا عمر ون سړی ته جنې وي ته پلیتی ودا بسنګ لاس کوما وی ته غسل وکي جو وی ښا علمال انتظام اغه نغه ګډ کې چپټ شي او راووت هغه پوه چې پرونه دعا منزوريږي سړی کې اثر دی لنډه دا بیا هغه پانی د ولستی هغه شي او طه منزلنا لك القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى دا قران دی لنه دی چې ته تنگ شي دا خود نصیحت کتاب دی سورہ طه بنی عمر مسلمان شعر ہے کہ څوک دغه د مسلمانانو نور څه چل خول شي جو بیا موږ هغه ولولو پښوی دا اوچت کتاب قرآن کریم دی کی الله وی دا وایا دا مو وایا نو تاسو ازدک نو تب بیا هغه وای او چې کوم وی مو وایا نه بوای قرآن وی دا خورا کلو خورا نو ځنه کې ولا تاکلو نه بخوري مونږ تاسو پته شته نه مونږ ته ناس نه مونږ ورته ناس نه ورته مونږ ته درې قدر نشتی او دا پته بتاسو په کولاو غوګونو یاد ساتي چارمانم سباله نه دا پته بتاسو ته لګي او بیا زه مزګار نیم تاسو تاسو کوم پلان کې څنګه حل کار دادا چې قران بیانېږي دردونه زما چې تاسو په کرسي باندې ما سکاله پروس کاله دا کار کړ زنګونان کار نه کوي کله ناشته رشم کته پوه دې در سره شپږ غنټه 15 غنټه 3 غنټه ته چې پورې په عربو کې مزدوري کوي سو کوي شپې کوي درځي کوي ولی ریال نقد ملاوي د دې دا لغونی ودار دی او داروم نه دی هغه ودار خو جنتونه دي دلته عزتمن بچ کې ته د لاس واچ او نه بد قسمت یو اجو مونږ وایو مېره مونږه یمیانو بد قسمت یو صحیح ده ادا د جهنميانو خبره ده غلبت علینا شقوتنا مونږ بد قسمت او به تاسو قران دین ولی نه وځ د کړه عمل نه کړه مونږ بد قسمت نه نو وینه خپل وي ارزو کوي مونږ بد قسمت دنیا له بد قسمت نه د نوړې اریانوي پیسې د سروشوي ډرخ کوي پښوی د کچا کوټه دیوا ها لنټر د جوړ ک ټیم دی په ولاګو صحیح شو اې کی بد قسمت نه خوار زاروي د روپۍ اریانوي نظام د جوړ ک د دنیا د غټلو هر څوک کوي څوک ځان لګړي بيزي واخلي سره د کافر پیدا و من خبر نه پښوی دغه له کار نه بد خو نه ده کنه نو کو کنه مقصد دا دی دنیا کې ځان مړولو یو نظام کو کنه
او د خدای حکم دی قران کې چې موزو شو عبادت شو فانتشروا فی الارض زي دنیا کې ګټه ځان وابتغوا من فضل الله حلال روزي ګټه لیکن هر څل وخت شته دل نشته دی قران لا دل نشته نو وسو سکیږي بانو ازمنګ اسو دا د چا کتاب دی چاولست واورید په خوان به پوشي نن خوس په پلرونو شورو واچول په پلرونو خلکو شورو واچول یو ډزه یو مرداري او په کاروم د قصید ولی دی پلار کې دی خپل جیتا دا کتاب خولې وي دیوانون دسیو دیوانون چرسیو د شراب او د نشو د تماشو په دې کې رد نه دی ها د چې دا لسته وي چې دا دومره بد شي دي او دته د مفسرین او اقوال او تاریخي اقوال په غزه کې مولا سے ویل وي چې بای شراب زکه حرام دي نشه زکه حرامي دي چې تیر شوی دور کې دا شی چې خلکو کو نو لا اسلام راغلو قرآن نزول شروع حرام حرمت تشراب لا نو نازل شوی صحابه اسکل زنو اسکل او زنه سے نارانو چې جاهلیت دور کې په کفر دور کې شراب نه دسکی بس نفرت ہوتے نا فطری نفرت فطرت خو موضوع شو صحابی مخکې شعر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موضوع شو مز کے مخ کے شعر قل یا شراب سکلی مز کے مخ کے شعر صحابی دے ډوډۍ مجلس ته یوځای کی ډوډۍ خوړې شو شراب سکلی شیری دا ډولکی و تاسو بس کې دا ستړه خولور کا کنه چې ګرم شي دا شیطان لوی حرامي دی د ارسه تباکل دل هغه چل ورځي کنه ابو کې چنجې نن واسو چې تاسو راځي ادا شي خدا سموي شراب اسکل موز کې صحابي مخکې شو او شراب خسکل قران وای قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون لا دسرو بالکل معنا الټا شو لا عبدو عبادت نه کو عبدو عبادت کو دا غسه چې کوم بوتانو تاسو کوای ارسه الټا شلو هرسه الټا شلو نو حکم راغې چې انما الخمر والمیسر شراب او جواری حرام ده مفسرین ذکر کوي یو کسو هغه اودس کوي مسلمانان دي ښا اودس کوي اسه کوي پیشاب کوي نری پیشاب عادت رانسی او مخ باندې اودس کوم شکر د خدای چې زتا د پاکو خلقو نو ګرځول صحیح شو بل دی هغه اودس کوي نو هغه د لوی غنګي لوی بول راخلی په مخ مګي زما رب دا شی حرام چې عقل من انسان هغه سباله به څه کوي ادا کار وکړي شی حرام شو دماغ وسره خرابي او جواری نو دشمنه وسره زیاتیږي ووچ پوچ پردې مال تا راواغستو او نه ټیمو لګي نه کړهو شو یو درزو بس د یو مال په لګونو تا لاس کې راغی دا غبل په نیت کې دشمنی را نغله ابیا جوارګر سوسو لیدل شي وي چې مور کالی بنگړي مونډرای دا خرسي ورګه ته 5 روپۍ راړه متو تخت نه اته تا نه ګټما په مخه دغه بیا په غلاګانو شروع شي نو زمونږ دغه علاقې دي غلاګانې پکې شروع شوي دي شراب پکې شروع شوي دي آیس پکې شروع شوي دي پوښوي چرس پکې شروع شوي دي صحیح ده استاد پیزه تمره روان دي واکه کرڑا دی هغه کې امید دي چې ویبا تخم بلګیدلې امید مګر الله نه کو نه نو او بلګي غم مکوا ا دې پیزیوال دوم ان شاء الله کته ذکر کټلا دا تخم بده کیوم راګړ شي پوښوي نو تمام به شرابیانی تمام به بیا سي غلاګر وي بیا به دیپ لرونو له حرام چکه چل راغې چې دې بچو سره سچو چل باندې راځي دا خپل راځي چې قران کریم زده کی قو انفسکم واهلیکم نارا ځان بچکای اهل بچکای اور نه بچکای
عمر صاحب راغې د الله رسوله څنګه ځان خو بچکول چل تاسو خو لري راځي منګلا دا اولاد څنګه بچکو وی چې کمې نه ته الله منې کړی عمر هغې نه ته منې شه زوی منې کا د کمې چې تا ته حکم دی وکه هغه په خپله وکه په زوی وکه ته جنتي او ستا اولاد جنتي وی اوس پوه شو که اوس منګه پوه شو نن د بنگلو زیاتولو کوشش اولاد لشته مسلمان کافر دواړو کې دي یو له محدث د پاکستان برطانیه هغه ملکونو یورپ ته تلو دا غزه پادری ورڅخه راغی د انګريزانو دغه خلکو مولای یو قسم هغه تا زمنګ د ملک نه ست تاثر واغست وستاسو په ملک د جسم پرورش شته تربیت شته روح پرورش نشته دغه درې ځله ګوټ 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 صحیح دی ویلي روح پرورش نشته جسم پرورش دی خا ګاډ خا بنگلا خد ود کېدو زه خد آرام اخوراکونه په قسمونو ودغه بدن په غټه چینجو لکنه نور څه شي دی ها بدن په غټه نور څه شي شته روح پرورش نشته او دی قران ته روح ویلي یو څو آیتونه به تاسو په راواړو ما چې قران څنګه کتاب دی دا قران سره پر راغلی سره پر او دا د الله کتاب یو د یو مولا کتابي هغه کې دروغ رښتیا کې دی شي هغه کې انسان د خطا کې دی شي هغه کې ضعیف اقوال کې دی شي هغه کې صفات دروغ هم کې دی شي او دې کې الله اکبر دا سه فرشتي راوړ دي چې مجال نشته جبريل ورته وي سو نور فرشتي د دې حفاظت لبوم وي چې دا قران روغ محمد رسول الله تا ورسي پښوی نو پاک الله لګل جبريل پاک پیغه فرشتي راوړ دي محمد رسول الله تا او هغه یو ټکه مخکې رستو کړه نه دي هغه یاد کړ دي پښوی او دا صد پاره تراو کی جشن مناو کی میټیانی اخري من ختمو ټیک تک تا ختمو کو دی کی وای خزل مہر ورکا تور کړه دي دی کی وای لور لای سور کا تور کړه دي دی کی وای کنزل مکوا روزانه تکای دی کی وای جنگ مکوا روزانه تکای دی کی وای ضرور وقه مخره غیبت مکوا روزانه تکای دی کی وای حرام مخره اخلي دی کی وای دا یتیم دی خوراک د مال حرام دی زمکه ځان پس انتقالای لګیا دی کی وای دا د پلار د پلاتو په تماچوي ولي دی کی وای ستا درې قسمه گاوند دی او د هر یو جدا حقونه دي پښوی نو گاوند کې زموږ څه سلوک دي څه پته لګي دی کی وسوسو زوی وي پرون سرب چکم زمنګ درسو سو زیا پکې راغله چې وای طعمون الطعام علی حبه غریب لا ډوړې ورکي عادتانه شاباسه افارین نه غواړو ازمنګ تا باندې سبدلا خبره نه اس خیراتی تعالی ډوړې راکو ډوړې مونږ ورکو ټیک ته ایبه پکې تا او اکثر ادا سره چې هغه کې ملمو وینو یاره دا ځن طلاق په دروچه کې تبا شو اگر شو روچه کې راغله دا دې کې ته ابراهيم عليه السلام د ملمستوب ورکولو بیان واوره او هغه باندې د مولا سپتا تاغه وای چې مفسرین لیکلي دي چې ملما پسند انداز ورکه مونږ تاسو له چل د ملما ورکول ناراضي څنګه مفسرین ذکر کړی دي کتابونو ذکر کړی دي د اسلام طریقه د ملما سره سلوک هغه نشته رور هغه نشته هغه څه شي دي ټول ار سروان دي رونو موږ څه بدخواني موږ تاسو نه په دې دین جمع کړي نه ده جمع کړي کینه دا چې کم ځای ناس هم دغه ناس دي یو سلور ته نتلی دي او دا دوه راته پراتی دي انتظار هم چې دو کله چې بیا زلاړ شم مخکې دو دی بیا ټانګه چلی خوشوي کومه دنیا ده چې دی باندې خلو مال را کړل ویل شي 1000 روپۍ چرته پشپغنیم زره وړو تروړه شپغنیم زره وړو تروړه صحیح شو اب شپږ زره باندې لپاسه سلپاسه پیچینی ده کومه फायदा ده لګ د دې زنه پکاته شه دومره روپۍ دي چې بیا به سړی یو پانډه ځان پسې راکاږي نوکر ته به دا پانډه ته اوچتا وځم دین نه خلکو फायदा غسر سړو پانډه وکړي
ما تا سر پیزه کې ځان وچ کو ختم کو اوس بلا زه بیا تکړه کېږم اوس هغه امیدونه نشته ستا خیر له اکه د تا نه مې راغستي نو هغه ویلی شي یو خبره ده ټیک ده خلک پکې ځنې ناستي چې موږ چې پیسې تاله راکړې تا پې دا پورې کتابخانه جوړه کړه نو هغه یو څو کسانو تمام د کتابونو ځای مې نشتي اته دا پور راپورې ګرځي د بلا بچو نو داسې څه ځان باندې سریه ومنه څه باندې چې دا کم مسلې درته کوم چې دا د باران نه بچ شي د کور باره کې ما ویل دي نه دي ټیک شو د کور کې د سیمټو کار دی نو اخوا مشوانه قوم دی او جدا سړی دی نه مې رشتہ دار دی نه څه د ډي پي سي نه واخله د چت پورې دا تیار کا مال چابي راکړه ایو روپې نه دا د دې ځای به ټاټکې خدای خبر دی چا نیولې که نه نیولې پوه شوې ما ته معلوم دي که د دې ځای به ټاټکې دي مصري ته نیولې یا نه نیولې نه شم ویلی کېدی چې خطای سره چېرته یو ګنټه نیولې خطای سره یو ګنټه 8 ګنټې نه ویم پوه شو دا دې له درته ویم چې کوم مفاد دي چې دلته موږ ناست یو بیا دا جومات دی دا ستاسو ټولو باڼه خیله عزت دی ټول عزت دی 55 लाख دي دې کې چې تمام زه ستاسو جمع کړم 15 لک روپۍ یو لکه کا دا ستاسو دي په 55 लाख کې نو 51 دا یا اون څه شی ورته وایي 4849 लाख بار نه راغلي سو خبرو نه استوسته بغیر غختونه یو راکړ دي بل راکړ دي ما ځان سره لیکل که د نورو مولیانو غونې بعضو کار مې کولی چاته پته یو سړي ماله 2 لکه راکړي ما ځان سره لیکلي هغه الحمدلله ارمان زما دا چې زه ژوندی یم زما په لاس جوړ شي جو هغه جوړ شو پوه شوې ستا مزې دي 2 کم صلیح کاله مې وشله یا 1 کم صلیح کاله په فی کال کې 4 लाख کې نو زیاتې دي 1,20,000 فی کال کې ما تاله راکړ جومات مې دله جوړ پوه شو فی کال کې لاک ستاسې دي استجب لکم تاسو جیب کې زما شیشه اچولی دی خطیب صاحب خبر یعنی دا دې له درته ویم چې من کار چې کړ دی ورور الله رضا له کړی چې الله رضا له کړ دی نو خفه کېږو په دې باندې چې ته فایده نه اخلي یو سړی دکان وای چې څوک د سودا نه کوي زاره د دکاندار نه شو خوشحالېږي هغه نه چې سودا واخلي نو دنیا اړه مشې ده الله دلته راځه هلته راځه هلته سر ته نه رسي یو ځل ما حساب وکړو 1 غنټه تقریر کوارټ ته زه بللی وم د ګاډي چې کوم پیسې جمبېوال ډرایور هغه له یې ورکړي دي نو 1 غنټه تقریر هغو ته په 37,000 روپۍ پرېوت 100,000 په 3,000 کم 40,000 باندې زه یې وبللم ډوډۍ چې کوم هغو کړي دي خلکو له هغه پرېږده دا چې بوی تلم راوستم 37,000 روپۍ باندې 1 غنټه تقریر هغو زما هلته واغست دا نه چې کافر مولا یم هغه نیتونه د الله خاورو سره یو ځای کي هغه نه دي خوشوي هغه نه دي هغه نیت چې راغې بیا به څوک په خیر هم نه وایي بیا هغه سړي ته څوک په خیر هم نه وایي نیتونه چې خراب شله بیا یې په خبره کې اثر هم نه مخکې سړی وي ارمان د چې به کله بس کې چې موږ ته نه خلاص شو دا بدقسمتي ده د دې علاقې خاص کر چې دا مکمل رمضان او زه داسې خبرې کوم ساده الفاظ استعمالوم په خپل سبق کې چې امین امین ناپوه نه ناپوه پې پوه شي او بیا هغه ځای کې لږونه تفصیل کوم چې د دې امي پکې فایده ده او د ده پکې ضرورت دی بعض علمي ځایونه دي د سره نه مخکې پې پوهېږي څوک نه د سره ضرورت څه دی پوه شوي نو هغې کې چې څوک دا سودا نه اخلي نو سړی خود خفه کېږي ګیله من کېږي ټیک شوه نو دې ته کېنئ دې ته راځئ موږ دا 20 څو ورځې کېناستو څه چلو شو نن پرون موږ خبره ختمه کړه نن ګنټه نیم خبره ده خبره به خلاصه شي دمه به شو دا تېر شوی ستړیوالی ما ته خو نه معلومیږي حالانکه لګاتار 6 غنټې 15 غنټې یو سړی لګیا دی شي دا د الله د کتاب کمال دی چې سړی پې بوج پې نه جوړېږي او خبره کولی شي دا اوچت کتاب دی د دې بې قدري مه کوئ مال به م الله زیات کي
عزت ان الله يرفع زمانه بھی وائی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام بهذا الكتاب اقوام پدی بن قومن اوچتی گیا سړو تبلیغی جماعت خبره کوله غټ یو امیر صاحب دی په پنځپیر کې وی زمنګ مرګري ریوړ نه لوی جماعت راغی الته کې راغی دا شګي جماعت ورته کوم ځای کې د شیخ القرآن قبر الته نږدې دی نلته ناستو خبري خلک کوي هغه د طالبانو د تلل راتله پنځپیر خدا غسی په زرګاو ته سکل 60,000 رجسټر شو د طالبان چې د رجسټر کې نوم لیکنه شپته زره سالور پنځه دنیا کې وخیا د قران درس کې شپته زره طالبان مور برانړي چې وخی نشي خو یا غراغ ناستو دا کلی بوډاګان ورته وي او اردو کې ور سره خبرې کولې اس قبر والے کی ہمیں قدر آ گئی ہے لیکن اب یہ دفن ہو چکا ہے ارے ون ملمانو تیوی اس قبر والے کا ہم نے منہ بھی کالا کیا ہے اس قبر والے کو ہم نے سردیوں میں ندیوں میں پھینکا ہے ابو تو غرزول دے ڈنڈونو تو غرزول دے لیکن اس قبر والے نے اپنی بات نہ چھوڑی ہم مان گئے لیکن وقت چلا گیا او منل من خبره وخت لاړ سړی منګ نه لاړ ودا د پمنګ لوی احسان دی زمون خزي زمون انګین دی زمون بچی د الله احکام ورته معلوم دی اگر آپ کا شک ہو یہ سامنے کھیل رہے ہیں بچے وڑ بچے دا سيزونه چناستی دا خس نه دی دومره وہ بچے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی کو بھی بلائیں کسی بچے کو بھی آپ بلائیں اور ان سے پوچھیں قرآن کی ایک سورت کا خلاصہ قرآن کی ایک سورت آپ بتائیں وہ خلاصہ سنائے گا عجیب بات ہے یہ کھیلنے والے قرآن کا خلاصہ بتائیں گے یہ بتائیں گے یہ اس قبر والے کی ہمارے پہ احسان ہے جگہ امیر صاحب عالم ایوڑی کی تے بیٹھا ادھر آؤ جگہ آ گئے جی خدمت میں آپ سے قرآن کے ایک چھوٹی سورت کا خلاصہ سننا چاہتا ہوں سناؤ گے کون سی سورت کا سناؤں چلو انا اعطینا کل کوثر حضرت اس میں 4 باتیں ہیں 4 کام ہیں اللہ نے اپنی نبی کو فرمایا 2 میرے لیے کر 2 میں آپ کے لیے کروں گا 2 کارونه مالاو کا 2 تعالی بدنی عبادت مالی مالاو کا زبد دشمن تباہ برباد کم او طالب خیر کثیر راکم اگر عالم حیران شے واقعی بلے روے دوسرے کو بلاؤ بلے راو وقت اگر نه دی او بل صورت تاسو یو سات کې هغه وي یو سات کې ولا هغه خلکو زده کړو خلکو سو کړو خلکو دی باندې عمل وکړو او زده او منګه دغه شانی پاتې شو صحیح ټیک خبر منګ نه که زمنګ رب تاسو کوي نه منګو الله چې من کمزور علم سره علم کمزور علم سره دی قوم ته چې د کومه خبره ضرورت د دو کومه غلطیاں نه وي نو استاد کتاب پرانا کې استاد نبی دا حدیث پرانا کې موږ ته ویلي چې دا خبره ہے داسې بس او دی وای دو کم صالح کاله مخ کې چې کوم شی ته موږ حرام د قران او حدیث پرانا کې ویلیو زپ کې چلی دلم بیا غي کې ناس زنیم لیدل او دی وای یا ما غو سره ته حرام ویل اوس جو پکې غلط گزاره کو نه گزاري والا نه زکه دین پر دی زمو خود نه یانو مثال له جواب وړل ایرور جواب داده بس جواب د چا دی هغه د الله رب العزت پوښوي لیکن دا اوس کیږي بس طریقه به کیږي الله دې زموږ په حال باندې خپل رحم وکړي په دیر کې پلار زوتا دا موبایل ورنکو اورته دی پول لاندې مکه نه الته مزه
هغه جو غل تماچه راغست په دې منځي وشت په دې منځي وش کدی بچی خپل پلار دی پلار خپل بچی ته قران رونو خولې دا کار بکیدو نصیب ولی بکیدو چرته نه کیدو دا چې د قران ویلې وکنه وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا من بني اسرائیل نه دا لو دا غستیو عبادت بد نه کوي مگر د یو الله مور پلار سره احسان مور پلار سره به احسان کوي پوښوي مور پلار سره احسان بل ز قران وای مور پلار سره احسان ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك ابراهيم تو ګور عليه السلام دعا غواړي الله من خپل تابعدار وګرځو زمون بچي مخ خپل تابعدار وګرځو نن یو پلار بچو له دعا غواړي چې د خپل تابعدار وګرځو نه سکار دی یو پلار اسکار نشته بل ځای قران وای اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين اے بچو الله تاسو له دین غوړه کړی دی الله دل دین پسند کړی دی مخکزا ام کنتم شهدا اذ حضر يعقوب الموت یعقوب علیہ السلام تمر راغ علامی اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی او زما بچو زما د مرن بعد تاسو د چا تابعدار بیاي دا پلار جو ته بچی ته خو د مرګ باندې نه تاسو برسو سکو ها دا چستا زوی دا ازدکی نستا زوی بستا زوی شي دا پوښوي ستا زوی بستا زوی شي موږ نور سن وایو قرآن کریم بل سے ذکر کئی قرآن کریم بل سے ذکر کئی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم زو پکې هغه سره په خاص ټکی راخلم ټیم اوړي وبالوالدین احسان مور پلار سره احسان دا چې ستاسو یوز دکاو ستاسو یې بستاسو وش مور پلار سره احسان مور پلار سره احسان بل ز قران وی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان مور پلار سره احسان دا چې ستاسو یې او ستاسو یې بستاسو وش ته پوښوي دغه سیدانو مور پلار سره احسان وګورا اسماعیل علیہ السلام قال انی عیسی کوم پیغمبر عیسی علیہ السلام سوئی وے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب اور پچھے سوئی وجعلنی مبارکا اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا ابیا سوئی وبرم بوالدتی عزب امام مور سر احسان کون کے داشتا زیوری نو مور سر احسان کی منگا دا خیورو واشوی مور سره به زمي احسان کونکي ها مور سره احسان کونکي الله اکبر مور سره احسان کونکي
واذکر فی الکتاب ابراہیم اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. بابا چی هغه چا پسې ځي چې نه ویني نه اوري. بابا چی دا تسکه نو پلار ورته سوی لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. پکانو باندې ولم سوای پلار ته دین خبره ډیره ګرانه ده ګور. ځکه پلار ته زوی خو د سړي زوی نخ کاری کن هغه نه پیدا هی کن بل چاته گزارږي پلار نه مني کمتر مني. لارجمنك پکانو باندې ولم واهجرني مليا زمان الذي وزا لري کېگا کور نه وزا. قال سلام علیک کتما پکانو لی زما طرفنا السلام علیک سلام متیا د پتا زبتا تمخلن رازم زدا ازدا کړه نو کې پلار پکانو لی نو زوی به مخامخ نه مخله مقابله ته بن راځي. قال سلام علیک سلام علیک مخ کې لاړ شه قران بل زی وی ووصينا الانسان بوالديه حسنا. منگ حکم کړه د انسان ته مور پلار سره د احسان. مور پلار سره خوکا مور پلار سره خوکا. اګورا الله خپل حق سره د مور پلار حق یو ځای کو. ولی الله رب العزت بغیر د بدله اغستلو د بدله تماده د هغه مو سره احسان کوي نه. دارنګ مور پلار خپل اولاد سره خکې بدلا غستو تمای نه چې ما سره خکې دا نیت د یو پلار شته. هر پلار دا وي چې زما بچي موړ وي پټ وي خکورې وي خګاړې وي خجیداد وي ای چې دې موړ زما ځانو شو کوي تبا برباد کې دې ساتي نو دیوم بی عوضا بلا عوضا دا پلار خپل اولاد ساتي. الله بی عوضا چې کوم دې تا سره احسان کوي د خپل حق سره الله د مور پلار حق دای ذکر کړی دی. قرآن بل ځای وایي ووصينا الانسان بوالديه حکم کړه دې من انسان ته مور پلار سره د احسان. حملته امه وهنا ګورا مور ته تکلیف سره اوچتای تکلیف سره زیږي ها ته یو کیلو شیشه ګډه تراو تړه دې جمعې پر لاړ شه کلمې بدی وتی هغه دا 100 پاونډ شیپ په ګډه اغستره کله داسي ګرځي کله هغه سي ګرځي کینی پاسی دا کړهو تیری. او په پنجاب کې اگر یو لور خپل مور ته وی کتی کی طرح بھونکتی ہے سپای شان غاپی وی دا ولی قرآن ورته نه خوله سه سپای ورته نه وی نو رسی ورته وی سپای ورته وی سپای به وی بھائی قرآن بل زی وی ووصينا الانسان بوالديه احسانا حکم کړه دې موږ انسان ته مور پلار سره احسان. مور پلار سره احسان خکوا تا سره خکړی دي دا تمام بیا د احادیثو ور سره رڼا یو ځکه استاد یې استاد وی شي اوس کته ته مخامخ سوي نه کنه وسره کې درته ارادي پخې دي کې خدای کړي زړه کې درته ارادي پخې دي.
مخامخ سنوي. الله اکبر. قرآن کریم وائی اللہ فرمائی واعتصموا بحبل اللہ. اللہ سے فرمائی منگولے والا گوائی پر سید اللہ رسائی نبی علیہ السلام ویدا قرآن تا کمر نرتاو شئی جانم کند کی لوکی گی رسائی در تاو وردولا جختاو نسا لوکی دونا دا کمرنا دا جہنم کندنا رو بوسی. اللہ فرمائی دی بنی منگولی والا گوائی منگ رالو پا یو بل منگولی والا گولی پا یو بل منگولی والا گولی منگولی خو پا قرآن لگولو سیبا پا قرآن لگولو بلز قرآن وائی یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاکم برہان من ربکم تاستا دلیل در ربنا راغلے دے وانزلنا الیکم نورا مبینا ما تاستا نور سرگن لے گلے دے دا کور تیار بدے پہ ختم شی دا سینی اندرون دا سڑ تیار دا بوسر ختم شی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ چاچی ایمان راوڑ پا اللہ و منگولی والا گولی نا اللہ وی زبے پر رحمت پل کے داخل کم رحمت کی بلز قرآن وی پر رحمت کے بے داخل کم. انا انزلنا التورات فیہا ہدی و نور تورات میں ہدایت اور رڼا لے گلے ہو پاگے بنے نبیانو فیصلے کولے. تورات رڼاوا ورپسے قرآن وی واتیناہ الانجیل فیہ ہدی و نور انجیل میں نازل کڑا ہو ہدایت اور نور پکے. ٹھیک شوا ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین. اب ایسے ہوئی وانزلنا الیک الکتاب بالحق مخ کی خدا کا کتابونو تا تم محمد رسول اللہ قرآن پا حق را لے گلے واشوی فحکم بینہم بما انزل اللہ فیصلہ اوکا پمند دوی کی پاغا حکم چا اللہ را لے گلے نہیں فیصلہ پیوکا. دارنگی قرآن بلزے ہوئی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ کہ تورات والا تورات من لے وے انجیل والا خپل زمانہ کی انجیل قرآن والا قرآن من لے وے لا کلو من فوقهم برن ٹیم ٹیم باران باو برن خست خست بادشاہان باو لیکن دو نافرمانی اکڑا جو گیشلن نن تروڑا مخیر منگو پسی روانی داولی منگ پا دی عمل نہ دیکھر. اقام التورات تلاوتی نہیں دیویلی اقام التورات دا دی احکام نافذ کرل نو ٹیم ٹیم بنے دا دی فصلو نبکی پا ٹیم ٹیم بنے با بارانی ادوی بماڑی لا اکلو خام خواب خوری خام خواب خوری خام خواب خوری و دا خود ډوډۍ زیاتې دو کتابو سړیا ستا په ډوډۍ هم زیاتې ده مړه پوه شوي ستا په ډوډۍ زیاتې ده
قل ایو شیء اکبر وایا کم شی لوی دے شهادتن په گواہی کې او بیا سوئی و اوحی الی هذا القرآن زما نبی دو تو وایا دی خلق تو مت ما تو شوی دا قرآن سلا پارا تراو تلاوت لا مشکل استولا اس تلاوت لا تلاوتونه مونږم کو تلاوت ګناه نه ها خو مقصد دا نه دی دا خو خدای پاک دې ثواب راکړي ثواب راکړي چل دسی وشو عربو ته دی خزي زوی لاړ عربو ته لاړ کونډه خزا زوی عربو ته لاړ او یا بای پروا مکو زبر علیکم ا پروا مکو ورس بډیری تیرخ هغه څه دور څه ترتیب بو چیک را لګي د بینک چیک نه دارا جو دا خزه چو ګوري چې تا سروانه کاغذ دی جو په دیوالو لګي چې زما زوی را لګل ایو زه سوال کوي قرض اخلي بل زه قرض اخلي اډوړای ډېر وخت په تیر وخت دا ګڼ کاغذونه زما زوی راوړ دي چې په دیوال لګي په دیوال لګي یو ځای کې چې تا قرض غوښته استا به زوی مونږ اوري دي عربو کې دي تا سکه یا غوي زب سره لګم وسې نه دی را لګلی وس کاغذ ونه را لګي او غږ ز په دیوال لګو مانو روپے خو نه دی لګلی دا به ستا سره زما کاغذ ګور هغه چراغه یا بای دا د سکړ دي دا د دې لګولو کارو دیو کې 50,000 دي بلې کې 30,000 دي بلې کې 20 دي بلې کې غلاق دي دا چک دي بچا منګ څه خبر یو کاغذونو لوی قران ورونو خو ابای والا چک کار وسره وشو اقا کار وسره زوی راغه یا ابای دا ما واورید تا دا کار کړل ته د دومره پته نه و څه خبر مې بچي خو دا کاغذونو ما زما زوی لګل جما په خدا چې سیزل نه دی یا ابای دا خو زما زیله وخت کلیو ما خو بچ ګټل جو لګل وا هغه چې بیا حساب کو چې 100 लाख روپے جوړ شي 100 लाख روپے جوړ شي نو دا زبردست کتابو د کار او منګه هغه به هغه چک شانته جو په دیوالونو لګول دي نور سفیره ته منګه وانه او هي الی هذا القران لانذرکم به چې ز پتاسو یروم ما تدا قران راغله د سو کوئی زمانه بي په د خلکو ته وایا الله وي چې دو ته وای چې ما ته ادا قران راغله سړو ما ته دا قران راغل بل زه قران ذکر کئ وهذا کتاب ادا کتاب دی انزلناه من نازل کړل مبارکون ډیر برکت والا کتاب ابیا سوئی ولتنذر القرى چې مکی والا پیو یری اول ابیا سوئی ومن حولها امکه نه چار چا پیرا ټوله دنیا نن په سو کېری یو مولای چې تر اخلي چې د قوم ته کولو کې وای یو لس منټو کې پینځو کې یو آیت لنډه ترجمه الا ماشاء الله دا سو هدایت کتاب نه غنی شه دین روان شو معاشره تباہی ته ورسید بالکل هندستان کې الته د مرکز لوی عالم دی هغه تقریر کړی پر نت راغله تاسو اورید دی اغوی ڈوب مرنے کا مقام ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ دس کتاب لے گل لے اور ہماری 80 سال 70 سال 60 سال زندگی گزر گئی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے یہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ڈوب خون کے آنسوں رونے کا مقام ہے اوخ کی غور سوک تو یہی وی منگ دومره بدبخت شیو چې منگ دی قوم لنن د نبی امتیان الله او وینو چې وینو د اوخ کو پځه ویني توی کو د سترګونه نو منگ لدا پکار دیو پښوی مېر تبلیغ جماعت اکابرین لیکي
یہ قرآنی آیات یہ پرزے ہیں، دا پرزی دی، دا بدن مشین دے، دا یو پرزه کدی مشین کې فٹ شوا، دا مشین کامیاب دی، په دنیا کې څوک ضرور نشتا. او مشین کې یو پرزه کټ کورونو چلیږي نه چلی، بالکل نه چلی. دا گاڑی موږ چلو کنه نری ونی پیپی هغه ته نه بعض وخت سره ووزي، بیا موږ چلو هشه نه چلی، خدا پاک چلو شو وګوره ای نری ونی په ټولې کلمې صحیح دي، د گاڑی انجن یو پیپ جدا شي نه چلی، نه چلی، خوشوي نه چلی. جو یاره دی بنی مکی والا او چار چاپیره ټوله دنیا، تمام دنیا پی وایره، تمام دنیا پی وایره. ته پوه شوي؟ قرآن کریم بل زیوی قد جاءکم بصائر من ربکم، تاسو ته یقین راغلی دی د بصیرت ول کتاب، د زیرکتیا کتاب، د هوښیارتیا کتاب. فمن ابصر فلنفسه، اتعقل ځان پې پوه چا چې عقل واغس دی بني ځان یې پوه بصیرت به حاصل شي. څوک چې د دې نړون پاتې شو هغه تباه دی. بیا الله خپل نبی ته وایي اتبع ما اوحی الیک من ربک، تابع دا کتاب شاه چې تا تستا رب وحی کړی دا، آزاد دي نه یو. اسه سوچ کوئ، تاسو سوچ کوئ پښتو کې دا تلی گیا ہے منګ نه یو تابع. واښوي یا معاشر الجن والانس، اے پیریانو انسانانو، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، تاسو نه بیان نو راغلی چې زما آیاتونه درته بیانولې. وینذرونکم لقاء یومکم هذا، او د دې ورځې نه تاسو یې وی، څوک نو راغلی چې د کتاب بیان کړی وي، نو راغلی دا تپوس پکې. جهنميان جهنم په کنارے بولاړي. الم یاتکم نذیر، سوک ير ور کون کې نو راغله، قالوا بلا، بشک راغله. فکذبنا، مونږه اصلي ګاره دروغ وي، اوسمو اصلي ګاره دروغ. کیا تبلیغان اجزان ځان لاغا یو سو خبري د موز او د سکی ناغي باندې فتوا وشي چې دا دغه دا دل امریکي ور کوي، دل امریکا روپۍ ور کوي، نو ور دي کی کنه يرونو او د امریکا سره کې واچي چې مال ز 80 لک روپو گاډي راکي او ډېر پیسې راکي، موږ به دا روډ مخبل غټ کو، ها او جو یو کروڑ 2 کروڑ ماته ډالر میش کې راځي. ښه خبره ده، زه خو هغه ته تیار یم، اما ته چې د خدای کتاب خلکو ته خای بد ده نو ویل کنه اې دول دی ورکیزا ور دي کی اته ته خپل او د سیو کا او د سره د سماتیږي د سره روغيږي او ادا دوای قنوت ته لا نشکر کو لا نکرو کا نه کافرم نه مسلمان ما خپل ګډ بيزو سره مې کار دي ستا ما سره سره کار دي نه غوي راشد لا نشکر کوم وای کافر زویا لا نشکر کوم دا تسوي ووتی بوتی وای زمونږ د دې خوله داسې کنه دې خدای جنت کې اډو کې یق کی هغه دوی قنوت خول څه وته ایرانی پوښوي دا څنګه دا سباله تاسو را روان دي، سباله تاسو را روان دي، غپ نه دي دا به مخې لراشي دا ستا مخې لرازي. قرآن کریم بل ځای وایي وهذا صراط ربک مستقیما، دا ستا د رب لار د نیغه تو مسکوای کنه اهدنا الصراط المستقیم. نو قرآن وی وهذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات، ما یتن واضح کړی دی لقوم یذکرون، قوم لا چې په دې باندې نصیحت واخلي، څوک نصیحت اخستو ته تیار نه دي. ٹھیک شو. بل ځای قرآن وی وهذا کتاب انزلناه مبارک، دا قرآن ما کتاب نازل کړی دی برکت والا دی. فتبعوه، درې تابعداري وکړئ، تابعداري بالا وکړي چې دا واوري جو عمل به وکړي، اچھا سر اورې دی تر څه چې تابعداري کوي. او دا به سار لنه وای
چې انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. ودا خو په خوا په چا نازلو، په خوا قومونو باندې نازلو او من د دې لستلو نه بے خبرو. تب سوې چې په عربو نازلو جو من بے خبرو ویل شي ته نه بے خبر وي. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. دا ہدایت تے ادا رحمت تے مزیب کے. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا کتاب ما نازل کړی الله فرمایي تا صلا نازل کړی دی صلا تراول صلی الله صرف مړی په ختمونو لا نوې لتخرج الناس چې خلق وباسي من الظلمات الى النور تیرو نارناتا باذن ربهم. دا تا د الله تعالی حکم دی، دا تا د الله حکم دی. حکم ها دا تا د الله تعالی حکم دی. سیبا اسی خو نه کیږي، دا تا حکم راغله. ها دا تا حکم دی. بل زه قرآن وی هذا بلاغ للناس. دا صورت تبلیغ دے خلقو لا، دا صورت د رسول دے خلقو لا. هذا بلاغ للناس. دا رون وای سوک الله پاک وای. ها سو په یقین نه جوړو نه کنه نو ما خدای پاک وای زما سکا. هذا دا قرآن بلاغ للناس. دا د بیان دے خلقو لا، دا د رسول دے خلقو لا. ولینذروا بی او دې باندې خلق دی او يرول شي. الله وی په دې خلق او يروي. وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. او نصیحت په پدې واخلي چا کې چاقلی لیوانو اثر سکار دی. عدالت روح نصیحت ناخلی او لیوانی تاسې پابنده سره دیر شری راغلی دی چې د چا پلان نه راغلی. لیوانی داسې په ټیم راغلی پوه شو. او موږ ملکان یو، ما ولا بیا په خپله په تالي کې هغې ګل ده غوړي مې ورته پکې اچول دي مې کاو نور دا پلار دي وخوري نیکه یې خوړی شي نو له مې نه دا ورکړي خپه دي شي. دله ما په 12 بجې 1 بجې ورکړ خورا بیغمه کلو اشربو. موږ نه لیوني ښه دي، لیونو ته دې بوزما علما ولا د الله چا دنیا کې کارونه کړي لوی اجرونه دی ولور کی وفات شي د خوشحالۍ د نصیب کې ژوندې دي د دین کار دي ته واخلي کتاب یې کړ دی په لیوانو دلته شتیبه ما سره دې چتا لیوانی نه تپوس یو مناسبو کو چیړي خلق کړه لیوانه بازار کې باندې چیړي د ګل خو گاډو شیشې بماتي کې لیوانیا د خدای حکمونه د خوخ دی چرتا په مولوی صاحب دی حکمونه دی قربان داریونه خو حکم هغه یو حکم دی چې سړی ته نظاریږي حکم دی چې الله وایي کلو وشربو خورایسکای هغه زما د لیونیم خوښ دی پروژه کې خورس کی مزي کلو وشربو باندې عمل قرآن باندې عمل ظالم ته نشي کوله کلو وشربو خورایسکای موږ نه پخوانی لیونی خو موږ نه راشه مولا صاحب د کنه مولا مخله د خدای مرا ولا راغلی بیا به تو توخیږي وی مولیس وی لیونیا دا خو یو حکم او چتا پیا ملکو چرته دعاګانې قرآن کې شته وی ډېرې دعاګانې دي لیکن دعا خو هغه یو دعا ده حکم د لیونیا وی الله فرمای ربنا انزل علینا مائدة من السماء. الله د ډوډو ډک دسترخوان برن راولېږه لیوانو کار ډوډۍ سره باندې درک تا نه خدای ښه تا نه خدای تا نه خدای
ته پوه شو که پوه نه شوې تا نه خرې دا زه بوځم دننه هلته کور کې دننه کښېنوم تا زه نه شم بوتلی تاله مې دا پور ځای جوړ کړ بېغمه ناسي مې دا ستاسو دیني رور دی بهی یارېږئ دا ستاسو دیني رور دی یو غوړي ورته وماچو به ولې لیونی غوړي نه خوري غوړي به نه اچوې دی به وچ نور ولې بل زمونږ نیکه به غوړي خوري یا دی به غوړي به نور سړي خوري یا دی به دغسې خوري کېدای شي یو ځل نیم خطای سره نه اچولی شي الله دې موږ معاف کړي او ما په خپله ورته اچولي غوړي مې اچولي دا تا ته ښیم دا موږ نظرې سیخه ده ته سره حساب نشته پوه شوې یا خبره دې رجوع کړو حساب نشته تا سره ما سره د ماما سره پته به لګي دلته یو سړی د کته پاتې کېږي هغه وایي پته به لګي پته به لګي انا نحن نزلنا ذکر منگ نازل کرے دے قرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ منگ دا دے حفاظت کون کیو منگ نازل کرے دے منگ دا دے حفاظت کون کیو یو نیم زین راکلو کی ما در پس سلو نبر آیتو نا جمع کریو والی ونشوا ٹیم نا وقت دے هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ دا قرآن دا خلقو تا دا رسول کتابو دا خلقو تا دا رسول کتابو پوشوی اللہ اکبر ان هذا القرآن یقینی دا قرآن یهدی للتی ہی اقوام اغلار تلار خی چاگا دیر مضبوطا دا پا دلیلونو خبر کئی کنا بلا خبر خوپر خبری سے پتہ ہی نہ دے گی دا سے لار تلار خی چاگا مضبوطا دا للتی ہی اقوام مضبوط طرف تا لار خی مضبوط لار تا لار خی بلز قرآن وائی اللہ اکبر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ نازل کرے دے منگ دا قرآن ناغا چھ شفا دا رحمت تا ایماندارو لا قرآن خب کے شفا دا دا زڑ شفا دا زڑ دے ناجوڑا دے دا دینی مدارس دا جماعتنا دا شفا خانی دی خوشوی ناجوڑا پا قسم شي علماء سے پا قسمونو شفا خانی جوڑی کردی تو تبلیغ یو ترتیبی جو کردے دے شفا خانه ناجوڑا لاړ شي جوړ راشي او دلته چې راشي بیا ترویج کوملې چې وکړو چې موږ الله روانه دی دې کړي پښوی الته د الله او نبی طریقه عدالت چې د لور د زوی واده الله سره ډمې غړي ما لیدلې کې مانه نوم تاسو کې ورکره بده بو الله سره ډمې غړي ورته دا ولی چې زمون کمزوري ده مې څه کمزوري چې تپ کې کمزور شنو بل خود کمزور ته خو د دین داعی جوړ شي ته څنګه کمزور پښوی ته کمزور ازمن کم دا من شملیس قرآنه کو هغه خسته ترتیب جو کړی دی اوس من په پالی قرآنه کو نو زمون غلطی ده پښوی هغه سپری خینه دې قرآن فضائل لپاره صالح حدیث په فضائل اعمال کې نه دي فضائل اعمال اخری حصہ مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج دې کې وګورئ وي موږ سره د هدایت کتاب او د شایلیت رحمت الله علیه وینات موږ سره د هدایت کتاب موجود دی ولې د دین خپل مرض نه تلاش کوي مرض اول د دې روحاني علاج غانا علاج ولې نه تپوسو نه موږ تپوسو نه غلطی زمنګ دسه ډاکټر خسته دوی در کړل ترای ترویج شملیس کا او تس کې کنا تا کې روانه دي نو دا شفا ده پښوی نو دین مدارس دا جماعتونه دا روحاني علاجګاه دي پښوی دا تبلیغ جماعت ترتیب روحاني علاجګاه ځا علاج بدیوشي پښوی قل وا زما نبی کہ جمش انسانان پیریان راوڑی پشان در قرآن کتاب لا یاتون بمثله
د دې قران شان کتاب نشي راويسته ولقد صرفنا للناس من چلولې دي په دې قران کې خلق لا فی هذا القران دې قران کې شیشه چلولې دي من کل مثل هر قسم مثالونه هغه چې تواوري خو نه غوسره کوي کنه فابا اکثر الناس الا کفورا یو کفر دے چې داغه نه خلق انکار نه کوي نور دار سره خلق انکار کوي کفر نه کوي نور دار سره انکار کوي بل سے اللہ فرمائی فذکر بالقرآن قرآن سره د خلق لا نصیحت ورکا فذکر نصیحت ورکا پس ورکا پکم کتاب ورکا بالقرآن قرآن باندې ولا نصیحت ورکا فذکر بالقرآن قرآن باندې ولا نصیحت ورکا قرآن ولا نصیحت ورکا فذکر بالقرآن قرآن باندې ولا نصیحت ورکا اللہ اکبر فذکر بالقرآن وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ظالم په خپل لاس باندې چکونه لګي هاي ارمان ما پلان کی سره دوستی نه وکړي هاي ارمان ما دوستی نه وکړي فلان کی سره می دوستی نه وکړي نو چې د ملکونو بدمعشي هغه زمنګ دوسي منګ په خوشحالي ګو پلان کې زمنګ دوست نو د دوستۍ پته بدی ولګي د دوستۍ پته بدی ولګي سبا الله اکبر فینما دا ګران کتاب دی نرور الله وی آسان دی د نصیحت په طرز آسان دی اوس سړي له ناراضي او جدا سوال لې یو مولا لې په نه پويږي نو خو جدا سوال کم چې پويږي کنه هغه په امیده چې پوکول شي زموږ استادانو پیړاند پوکړي حافظ ولی سید نومو وصفات ته چې القرآن مجلس کې بنا سستر نظر نو دا قرآن دا خلاصي دا ربطونه دا د مفسرونو اقوال دا حدیث دا تمام بیادو بیا کالو خان ته ځای ځل لاړم سوار لسو طالبان قرآن والا ورته ناس مې سیوا منګ سترګو والا سره شل کی نتا سره سوار لسو کینی زما سترګې نشته کنه تمام سترګې نشته سوار لسو سترګو والا لیکای به کوله سترګو والا بتنه لیکل وړاند په پوکول چې کو استاد ناراضي کړ چې استاد په نه پوینو شاګرد به پیسې پوشي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن دې لنه راغلی چې تتنګ شي الا تذکرة لمن يخشى نصیحت چاله دې هغه چاله دې چې د الله نه یریږي الله نه یریږي اغل پار نصیحت پوښوي وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دارا لګل دے رب د مخلوقات جبرائیل امین پیرا غل دے ستا پسینا چت د یری ورکون کو نشي تد یری ورکون کو نشي جبرائیل پیرا غل دے پوښوي الرحمن علم القرآن مهربان بادشاہ تعلیم ورکړه د قرآن خلق الانسان علمه البیان اولی تعلیم د قرآن وی بیا پیدائش ذکر کړ مفسرین وی دا الټه زکه ذکر کړ چې ذهن کې راشي چې ستاسو د پیدائش نوم د قرآن تعلیم زیات ضروري دی پیدائش رسو ذکر کړل تعلیم د قرآن اول ذکر کړل پوښوي تعلیم د قرآنی اول ذکر کړل پیدائش د انسان رستو ذکر اللہ اکبر قل هو للذین آمنوا زمان نبی ہوا دا قرآن ایماندار لا هدن ہدایت و شفا دا شفا دا ہدایت تی پوښوي
اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب عقل مندو الله نو یریږي الذين امنوا عقل من هغه دي چې ایمان راوړي قد انزل الله اليكم ذکرا تاسو الله را لګل دې د نصیحت کتاب رسولن رسول ډیپټي سو د رسول یتلو علیکم آیات الله ایل الله ایتونه د بنی الولی مبینات واضح لیخرج الذین آمنوا چوباسی ایماندار وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور تیرونا رڼا تر وباسي تیرونا رڼا تر وباسي تیرونا رڼا تر وباسي الله اکبر وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ دا قرآن نصیحت تے متقیانو دا پارا متقیانو لا نصیحت تے متقی سڑے دا دینا فیدا اخلی دا بل چاپے کسا کار دے کار پا کسا دے واشوی قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ وایا وحی شوی دا ماتا پیغمبر تا پتہ نوا چې غوکه خو یو ډلې د پیریانو د نبی علیہ السلام نه مخکې نزول د قران نه مخکې اسمان ته به بیرته پیریان شیطانان دا سيزونه تلل غیب څه خبرې به واورېدي سل به وسره دروغ کړو دا ترتیب قران نزول چې شروع شو تلل بن شو پیریانو جرګه وکړه چې به مشوره وکړي چل سده سچل دنیا کې شوی نه زمنګ تل بر بن شي وجه پته وکړه جماعتونه تشکیل شي یو بل غاړه ته هر ملک ته هر ځای ته دی حرمینو طرف ته هم یو جماعت را نبی علیہ السلام یو موقع کې د سار مسکی تلاوت کوي د سار مسکی غل تلاوت کوي مزد شروع پیران غزنا لکه ساوات ناراضي یا आवाज راځي رو رو نږدې شو ها پیرانو چواورې دو نسوي فقالوا سمعنا قرانا عجبا منګ اورې عجيبه قران منګ اورې حالانکه تقدیر ورته پیغمبر نه کړ دغه موقع باندې موز حضرت کو ها منګ عجيبه قران اورې دې څنګه قران دې يهدي الى الرشد لارخي په طرف د اصلاح لارخي په طرف د اصلاح لا مسلمانان نوخه اوس چې قران په موز کې د نبی صلی الله علیه وسلم نو اورید نو سوي فآمنا به اوریدو سره فورن من په ایمان راوړو ها امنګ بچره الله سره نه شریک کو منګ با الله سره ایسوک نه شریک کو زمنګ دې پیرانو نه هغه خوخه وان لما سمعنا الهدى کله چې من قران اورید د پیران وای ښا کله چې من قران اورید آمنا به من پد ایمان راوړو ومن یؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا واشوي وانا لما سمعنا الهدى من پد هدایت ایمان راوړ کله چې من هدایت واورید من ایمان راوړ اسره پیران په لارې زی کافر دی په موږ کې واورید فآمنا اتراشا واورا تو به عمل ولا نشي ها بدقسمتی دا په دې له پوره 2 غنټې لګېدلې خوشوي خبر اخلاصو ما خو دا ویلو چې یو لسله به اخلاص کو خبران وجنه او دا لفظي ترجمه د دې حکم دا اوچت کتاب دی دا الله مونږ تاسو ته را لګلې دې کې وای دا کوا دا مکوا دا خورا دا مخرا دا خبره کوا دا خبره مکوا دې مجلس تازه دې ته مزه پښوی دې کې وای خزه مہر ورکا دې کې د طلاق مسلې خې دا طلاق ته میراث خې چې د لور د سره د سي سره د زوی د سره د سي سره دې کې گاوند خې معاشره سميږي په دې باندې اسې نه سميږي اس طریقې سره رونو نه سميږي نه کل نه سميږي څوک به نه خې نه سميږي نه که کې دې نو د ضرورت سو پس اسانه اوسو خبره براله کېلو د قرآن ضرورت خو نه مزه به موږ سره موږ نه بده غاړي مالوچو د خو مالوچو یارې خمبو منس کې به منګو جنت ته بتلیو خبره وا خو نه دې کې کړهونه دي دې کې کړهونه دي
دا خورا دا مخرا دا کوا دا مکوا دا ظلم دی دا انصاف دی دا دې تعالی وجل حرام دی نه به وجنې دا سور کافر دی نشي وجلې پښوی د دې مخلوقونو به خبر مخلوق به خبر دی من ګرځو دنیا کې رونو مخلوق ته به خبر دی بالکل به خبر دی د دې نه بالکل به خبر پوښ کو پونه الله اکبر د لوی دشمن تبعی بیان شو ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې باډای کې غټ پټ دی رنگ نه سور سپین دی ها بلال تور دی خو عمل نور دی بلال تور دی عمل داغه بدی بیان کړه د محمد رسول الله باندې گزار کړو اور ته ویلو تبن لک یا محمد نبی رسول الله جواب کې تبن نه وی ته د الله د دین مهنت کوي کار کوي ته مقابله نه کوي چا سره تخپل کار کوا ځا سپی غاپی نو ته لګي جو دوړ لاسونه کېږي جو غپا نو خلک به ته روجي لیونه کوي چلې دا ما ته غپل نه کنه او خدای دې پواکا دا بسو کنزل کوي سو په الزام لګي سو په سوي ها ته بردا خپل جامه بصاف سات میدان د دعوت تبلیغ میدان د دین د بیان دې سړی لړې احتیاط پکار دته د ټول خلکو نظر دی خوشوي مثلا زه د دیانت خبرې کوم او د دې خلکو سو بد دیانته زما دوته معلومي دومره زما خبره لګي زړه کې باغ کنزل کې جګه د دو پلار لنه داس خوشوي زبا حس کا غړې اله کومه چې نشي ثابتول یو څه ګمان ما ته دي کینی ګمان هیڅ دا چل کړل نو کینا کنه حساب کو کنه نو دې کې به احتیاطي ځکه تا ته نظر دې خلک ستا عمل ستا نه ستا ولاړه ها جهنم چې توديږي مرګري زمن محترم باس پکړې دي ریاکار مولا قاری باندې بتوديږي وله ورته دا سې ولا نه پښوی دا ولي دا لکه چې ما ته خلق چړې وي هغه بل لکونو روپۍ لګول راواله دا سخی د تیل لګول ما ته خلق سخی وي بل وای ما jihad کړل تا دې لکړل ته مجاهد وای ویل شي دي تا تبعی د تبعی ډېر تبعی ده بیا د دین داویدار او چې عمل نه نو قران یا سپه ورته وای یا خر ورته وای بل شي نه وای وای ورته نه دی ویلی د دین داویدار مولا چې هغه په خپل علم د دین عمل نه یو ځکه وتخر وای یاره دا خر ورته ویل دي مفسرین خر ورته ځکه ویل دي چې خر باندې کتابونه بار کا به یو کتاب ورته مکه شیب د دې مطلب موخه پته نشته سره باغ وزن د کتابونو اوچت کړي اسبه ورته ولي وي د جبل مولاونو ناز چې منو دا دی ولي نه سپه جبل سپه ویل وسه نه نیم به نه کنه خوار کوکرې دی وي او جبل زوري کنه پی چوي وې وسه نشته کې نه توت خېجاو ها دیم چې بلوي نه کنه حق پرس علماء ربانیین هغه دیو بل نوینه قرباني صرف دنیادار مولیان چې صرف چې دنیا په جمع کوي حق بل ته نه وای دغه مثال د سپو الله ویل دي مثال د سپیره کبوج بیا چې بیا غا حساس پریشان دي او سپه هر وخت پریشان دي نو دا زیدی انادي د هر وخت پریشان دي د هر وخت کې پریشان دي دنیا کې هیڅ زناور بغیر د بوج چولو نه پریشان کی په غوی باندې بوج واچوا اس باندې خر باندې وخ باندې بوج واچوا زور راشي په پریشان شي سپه هغه تړل نه کنه ستړ ستومان نه دی تړلې دی هغه پریشان دي اصل ته تړلې ناس ته بیغمه وبد ته پرتیری پګېړه موړي ټول پریشانی بس پریشان دغه څه باطل مولا پریشان واشو دا د انبیاو علیهم السلام والا کار دی د هغه کتاب به قوم تخی اخیری نبی کتاب قرانو بل شي نه احادیث د دې تشریح ده صحیح احادیث د دې تشریح ده بغیر د هغه نه کیږي لکه قران موضوع کا نو دا خو نشته څوره موضوع کا حدیث کوي د مسبقین څلور فرض وکا سار دوه کا ما خام دریو کا
مازیګر 4 رکعات وکړه. نو الله رزق په حال باندې رحم وکي خلاصو. نو لوی دشمن تباشو. نو لوی مساله بیان کا قل هو الله احد، او یا الله تعالی یو دی. په خپل صفاتونو کې الله جدا صفات دي سے الله جدا صفات دي زمون جدا دي هغه خپل صفاتو کې یو دي. پیغمبر دے عزیر علیہ السلام لاری بنیزی ویانا یحیی عز اللہ بعد موتیا دا کلب اللہ سنگ جوندے کی فاماتا اللہ میات آمن سل کالا اللہ وفات کو بیائی پورتا کوئی کم لبستا او عزیر سو عمر دے تیر کو قال لبستو یوما نو باز یوم یا می یو رستی رکڑی دا یا باجی صدر ازی حالانکہ کالے سو کالا سل کالے تیر پوشوی راش اصحاب کاف اولیاء چا اللہ اور تا اولیاء ویلی دی قرآن کے دا کوئی تذکرہ دا کوئی پنم صورت راغلے دے سو یا غیب مبارکی نہ لپاس 300 کالے او دکڑل بیائی پور تکڑل کم لبستم و سو رزم تیرے کڑے وی یا رزدہ یا بازی صدر رزی حال دا دے نہ لپاسا 300 کال دی امڑن دی او دی او دو ولی د ځان نه خبر نه دی چې ما څو ورځې دې غار کې تېرې کړې. بل څوک شته اوس مولوي صاحب په ما نه څه چل شوی دی اوخو ایسته کته دا لاس دی تا سره چا څه چل کړل څه چل به ستا پلار سره کړي تا سره چا چل کړی تا مې جادو دی ښه جادو راشه تا قرآن اورېدی خبره ونه نبی علیہ السلام باندې اثر معمولی ونه شوی د جادو پته ورته د ځانو سو پوری فرشتي نه راغلی اے دل سچلې د باندې جادو شوی دی چا کړه دی پلان کی کړه دی جادو مثال یو مرض په نبی مرض پښوی پاستا چې وਹੀ رااله پته ولګیدا د بیماری صدا خپل ځان پته نه و پیغمبر ته پته نه و دا کوټګر وای تا سره سچل کړل چا او اوس وایا سچل خو به تا سره کړی پښوی دا ته قران ورکره پر ډاکوانه منځي پښوی زمونږ دې مجلس کې ناز زنه زه تزي اپته کوي صالح کاله قران اوریدونکو التزي 2000 روپے ورکی دقه سي مندانو واپس راځي دغه سي مندانو واپس خدا کنه قصي خاله سره چې واخلي درنو پښوی مانا تا کاهنن فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلی الله علیه وسلم. سوک چې فالګر نجومی سخراغه د غیب خبرو ته پوسونه کوي مال څه چل شوی دی غیب خبرو ته پوسونه کوي دا سره کافر شو په قران چې الله په محمد رسول الله علیه ګل په دې قران باندې دې سړي کفر وکړو دې په دې قران کافر شوی دی اتزي تسنګل دا رښتیا دا چې رښتیا وې کنه نسیه یې ضرورت نه د نور څه ضرورت یو کوټګر بیمانه نجومی به خېو اسلام آباد کې دماکه وشوه السلام علیکم الکه دماکه وشوه په خور کې جمعات کې مسلمانان شهیدان شله سړی څه لیکري عجیب 3 نمبر کمره پلان کې ہوټل کمره کې دن نه پروت دی سړی لاړ راوین پسینه سی ای ځان شړشوت کی تباہ برباد کی روغ پکې رنزور کی هغه کار نه کړه هغه ونه چې ټکای کله هغه نه کړه وی ما کړ دی و می وجنه سره زه سو کوم پښو دا دروغ دی قومه دروغ دی وی په پټو یو الله پوي بل څوک نه پوي مرد مور راوړې شته نه نشتی نبی رسول الله ته موږ نه سمولیان قاریان را کوم ته دین بیان ګڼ شی ولا ورک هغه لاره ټول شهیدان نبی ته پتا و چې مخکې دا چل نه نبی اسلام ډوډۍ کیږي ډوډۍ خوري او دا پته چې ډوډۍ کې زهر دی اس پته نشته واښوي بند ولکیږي کسان کینی چې دغه په کمر اور غړوي چې کاته ختم شي الله ورته په دې لارې مزه ستا بند شي تو خبر نه زی وجه نه دي کا دا سي دنیا واقعیت موږ کې مکه شوی دی
پیزار لاندې ګندګي را جبريل سے محمد ګندګي را پیزار وګرځو صحابه وګرځو الکو تاسو ولې وګرځو یا رسول الله وګرځو وسړی ما ته پته نه ما سپلې لاندې ګندګي او ما مس کې وترېږم خپل لاندې پد نشي او تاسو سره چل کړل چا اول ته کنزلو کې اته ولا روپے ولور کې زبردست غیرتی او شو کو نشوي تاشه خبر خلاصه ترجمه کو قل هو الله احد او الله تعالی یو د خپل صفات کې الله الصمد الله د به حاجت به نیازا لم یلد ندد نسوک پیدا دے ولم یولد ان دے د چانا پیدا دے ہاں ریون علماء لیکل دي دا ټای نه دا ټای دا د انګريز د عقیدې ترجمانی دا ټای نه دا انګريزانو د عقیدې ترجمانی د عیسایانو چاغو و عیسی علیہ السلام زمنګ پځه باندې پانچی شوی دی حال دا زما قران و یو ما صلبو پانچی شې نه دی نن د نیکان اے نور سکای خدای دې موږ معاف کړي بیا دې معاف کړي نټ دور د ټولوري بیا خپکیږم نو خپدي چې خدای زارو چې نو زه څه چلو کوم اوس برشتیا نه وایو نیکانو د مولیانو زامن زن سکول ته ټای لګي اے ټای ځان پوکا بای ټای او به دې ټای څه شزره نسب ګوري داغو لګول دا زمنګ پځه عیسی علیہ السلام پانسی شوه دے او مسلمان څنګه تدا خبرې کې دا ولې راګای دا ولې هغه خو دې ولګي دا ایمان عقیده دغه ده ته خو مسلمانې دا قل هو باندې موزونه ټول پنچړ کړو ها په قل هو دې ایمان نشتی الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نشته الله لرا د الله غونته کی سو کف مثل توي هغه پشان نشتی هغه صفات دچا نشتی بسم الله الرحمن الرحیم لوی مسله د توحید لوی قران او سنت احکام داستا یو باغ جوړ شو او د دې باغ چا پیرا کندتار ولګه حفاظت دا د حفاظت سورۃ الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق او آیا پنا غواړم پنم پرب د سبا باندې پنا غواړم پرب د سبا چې تورې تیری لړکی سبا راولي الله زمنګ د ملک تورې تیری ظلمونه ادار سلره کې سبا راولي تورې تیری د وړو د کمې دوم لري کې پم منی اسانتیا راولي بچی له زهر ور کوي بیا خزه خاون سکی بیا خلک راځي هغه ټول کور هغه جنازې کوي یا خواوړي ولی ډوړی نشته وړه نشته قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق د شر دا وسنا چاغه پیدا کړي ری نو یو شر خونه ری ګن شرونه دي الله هر قسم شر نه مونږ وساتا شر نه وسات آیا اوس تاسو ته سو وایم نبی علیہ السلام فرمائی جنت مینز کې د بنگلې ززی موارم هغه انسان د پارا چاغه باوجود په یو خبره کې د حق والینا چې پدې کې د په حق هم دی او د هغه حق خپل حق هم بل تپریدي خو چې شر جوړ نشي اے سړیا ته واخله تمرې وې دا لې زما کرا تا پاتې روکشه سړیا جنگ نکو ہاں دا سے سڑیلا نبی علیہ السلام فرمائی باوجود حق دارائنا د جنگ نک د جنگ ختمولو د وجنه خپل حق بل تپریدي زدا سے سڑیلا جنت مینس کې د بنگلی ذمہوار نبی علیہ السلام ذمہواری غسته پښو ما تا ذمہواری ولزان او نو هغه شی پوره کو نبی علیہ السلام باندې پوره کوي ټوکی دي نا هاي من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب د شر دغه تیارې نه کله چې را تیار خورشي تیارې کې شر دی ټوپونو ته ور لګي دشمن پسې زی تیارې کې سړی ښکاری نه بل پیډه زوکی تیارې کې پسړی مار عملو کی نبی علیہ السلام فرمایي تیار خورشي تاسو بچي خپل کورونه کې دن نه کوي
ځکه هر قسم زهري شی وسره ووت طریق ارس کیږي ومن شر النفاسات فی العقد د شر دغه پکو چون کو نه پغټو کې چې غټه ور کوي یا پوکې ور کوي جادو کوي کوډي کوي منتري کوي ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حاسد نه کله چې حسد ښکار کی د سړي له نعمت الله ولې ور کړل ته الله خو الله وشي زماره خوږي پته نعمت ولې ور کړل او حسد دنیا ابا چې صحیح حساب کو پدامیانو نه په مولیانو کې زیات ته مولیانو کې زیات ته نو دیو والی نو دې اسی پښوی شیروان ډیر وانشي ډیر شاشر بیتانوی حکیم الامت ورته وي ماشاءالله کما په الله غلا ور کړی و حد په تام دا ملفوظات چې سړی ګوري کړ حیران شي چې انسانو که څه وو ها هغه وینن صاحب زمنګ د دیندارۍ مثال واوري وي شاه صاحب څنګه وینن صاحب زمنګ موږ د سې نیکانیو چې یو سات کې ګورو کنه ډېر احتیاط کو یو سات کې ګورو جو هغه کار وي مثال د سپید نن سبا سپې چې او دسماته کې نری او دسماته الله ته اوچته کې چې پنسا بنمازه نشي لیکن د قصبریتا په ډیران کې 2 انچ خولې په ګندګۍ کې تتکړ تاسو دین نو دینداري نه دلته ته د سماعت رضان ساتي هغه نه 3 انچ خولې په ګندګۍ کې دنه کړ سور کمالی مثال پښو بیا غي مولیانو خپل صداقیدی د ایمان الټرا ساوند وکړو الټرا ساوند لفظ زمانه دا دغه نه دی یعنی د خپل اکسره وکای مثلا تجربه وکای ازمیخ وکای چې تاسو څنګه یې سرته د ایمان درګشته وای کنه ډېر سخت سړی هم دی ګوره او ډېر غیرتی دی خشا سب څنګه تاسو یو ځکه صالح کال دین بیان 50 بیان تاسو جو ساټک شرنګ کوي دا لفظ زما دی تاسو ساټک شرنګ کوي فلان کې ملک ببلا وړ دنیا ارتبا ډېر دیني بیان دی کې بلی او راشي هغه دین بیان شروع کی دا خلک هغه پس روان شي او استاد کې راشي چې یا الله شکر دی زبوج زمانہ کم شو اپیټه دو اوچت کما سره اته زړه نه خوشاله شوي واقعي ته حق پرس مولای اکه ته دا مولني تکلیفونو دور کې منګ او ساری اور هغه دا چل کوي راته دی ایمان د کې نشته آفرین شاه سے پتا ایو د تبلا وې ما د خور واده د اشرف علي تھانوی سے رحمه الله د خور واده سره سمونه معمولی ونه چته کېدو هندستان ماحول کې پاتې کېدل دو سره سم کېدو وې دا رسم کېږي اشرف علي و پکې نه رسم نه کور خلق من نشلو اشرف علي تھانوی کور نه ووت د خور واده کې شرکت نه ک انن مولانا سبلس رز ډمی غډیږي بیا دی الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره دا پنیکای صحیح شری محمدی منګ ور کړ دا ها دا نکای صحیح شری محمدی مجلس ته دا او ډمی غډی دی پکې یو غم نه دی د مولیانو لپاره دی هغه د شرف علي صاحب غیرت تیراول هغه غیرت ځان کې دراول واښوي تمام فقها لیکي جرم زیت تلل حرام ته ډوډۍ جاده ډوډۍ نه تلل منه دي چې الله نړۍ کنه ته بس وخوري شریعت منع کړدا غزه ته باندې پدې کې د دین بی عزتی را خاص کر علما د دین کار کوونکې نیکان دوله خو ناروا دي تلل ولی دو خو سبا په منبر تقریر کوي کړ دو څنګه زی وي ادو څنګه نکاح تړي رز ډیرو ځنه کې چې په یاران دوستانو بللې ما ابيال ته غلطي وا بیا مجلس نه پاسدل دو کاله پښتو می وسره کړ پښوی د دې تاسو خو د سره معلومات نشته خا بس ومن د سړي بیا आवाज وکړه ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس و پنا غوانم پر رب د خلقو ملک الناس و بادشاہ د خلقو الہ الناس
حاجت روا د خلکو ابتدا کې ماشومواله مراد دیم کې ځواني دریم کې بوډاواله چې بوډا شي بیا د څوک مرګره نه زامن دیم نه په کاکا اوس اوتی بوتی وي اوتی ابوتی اوتی بوتی خان نبی علیہ السلام فرمای یو سپینګیره چې لاس اوچت کې الله تا الله مال شرم راضي زړه د الله سره واپس کوما مال حیا راضي نن د زوی ا د نصیب خپل نیکو او د پلار د سپینګیره نه حیا نه ورزي او الله لا د سپینګیری د سپینګیری نه حیا ورزي خوشوي د سپینګیری له پکار دي چې خپل اولاد لا اهل او یار لا یاران دوستانو لا رشتہ دارانو لا دوا دي خیر دوا دي هغه ني شر دوا وکي ګوري پوښوي انا شر نه خیر دوا وکي خیر دوا الہ الناس من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چې پټی دن کې شیطان وسوسه چې بیا پټ شي الذي يوسوس في صدور الناس اچ وسوسه چې پسینو د خلکو کې من الجنه والناس د پیرانو انسانانو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم صفاتونه د خدای تو الله لردی چې رب د مخلوقات الرحمن مهربان دی الرحیم خاص رحمتونو والا مالک یوم الدین اختیار والا د ورځې قیامت ایاک نعبد صرف ستا عبادت کو و ایاک نستعین صرف تان امداد غواړو اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کې من پلار د قران صراط مستقیم قران دی صراط مستقیم توحید دی صراط الذین انعمت علیہم لار دا خلکو چې تا په نعمتونو کړی دي غیر المغضوب علیهم نه د غضب شوی پاغو ول الضالین نه دي گمران الله دې خپل دربار کې منظور کی دعا وکړي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا الله زمن دامات ګډ الفاظ خپل دربار کې قبول منظور ګرځو ستا کتابو نامناسبه خبره و دخلینه وتی هغه من تعالیمی نو کم کمه پکې شوی دی حق نه دی ادا شي نه سو کدا کولیش هغه برابر ته مونږ ته معاف کی او دا ګډ بیان د خپل کتاب خپل دربار کې قبول منظور ګرځو دا د تمام علاقې له د تمام پاکستان له ذریعہ د هدایت ذریعہ د خوالي ذریعہ د خوشاله ګرځو څومره وفات دي رشتہ داران دي نور مسلمانان دي الله ابو سره خوک اس دې روز کې وفات شوی دي سمخ کې وفات شوی دي الله ابو سره خوک غریبای کور کې مونږ درته خېری بے پلستر کور کې بے تلای بے کمبل کور کې درته خېری تور سره خوک ته دغه په غریبای ترس او دغه ګناونه معاف بیماران دي زما خپل بچنن بیمار دي تل دا خو بوتل له الله دې ټول باندې رحم دا کسانو د دعا درخواست کړل وي زما ساندوري مفتی زاهد تقریبا 2 کال نو لاپتا دی جیل کې دی الله دې قید وبن آزاد کی دلته زمون یو په جیل کې دی الله دې اسانتیا جوړ کی سوکو گلزرین نسوی بیمار دی الله په خور کې داخل دی الله دې شفا کامل نصیب کی بل معذور مرګره د شریف الله پټګرام والا اغا الله پرونی ماته ویلو الله دې هغه سره خوالیو کی تمام بیماران الله دې شفا کامله عاجله مستمر نصیب کی سید عابد شاه صاحب زنګ مرګره د ډیر چسنګ نوم دی او نوم کې ویا سری واقع نوم کې اثري هغه عابد شاه ورته وی نو سبا وای نو سید د قوم نه او زنګ مرګره دی او کمزور ونه باډه والا دی درې چته لنټري مدرسه د ځنګل کې پوری تورنج ورته یایي کی سو ځل مونږ تلی ډیر محبت والا دی موبایل باندې زه خبره تر اخلم یو ځل تلو ما الله دې هغه سره خو کی تمام بیماران موږ ته قلا سی ورور بیمار دی ډیر زیات بیمار دی ډاکټرانو 1.5 لک روپے ورته ویل دي
هغه 13 لکه یې هم پیدا کړي دي. بیا 15 میاشتې شوي، نن سار اپریشن کېږي د ګردو، بل رور تیار کړل ته به یو ګرده دله ورکای، هغه رور سره ځي. ادب 15 میاشتې وشوي، هغه 13 لکو نه باوجود د 13 نه زیاتې نورې ولګېدلې. اپریشن له خو جدا ایښي دي، هر څه یې خرڅ کړي دي. الله تعالی سره خو کې هغه سره سنتیاو کې تمام کورونه دلته ډیر بیماران دي، پیزا کې نور بیرته سزه کې چې بیماران دي مسلمانان، الله دې غوله شفا کامله عاجله مستمره نصیب کړي. موږ د کم نوم بواخلو او ټول بیماران الله شفا کامله نصیب کړي. زموږ درس کې زنانه کینی، الله دې هغه له خوشالي ورکړي. چا چې څه حاجتي هغه من الله تعالی می ته هغه تو حاجتونه د هر چا غیب نه پورا کړه. دا علما راغلل تکي، نور کسان راغلل، باران تکلیف کې، ټول له د دنیا د آخرت عزت خوشاله او د فتنو نه محفوظ اوسه. یا الله زموږ ملک موږ په داسې حاکمانو واوختو چې یا الله رب حیا نه اخلاص کړو. یا خدایا موږ له عمر غونتی حاکم راکې، موږ له عمر غونتی حاکم راکې. الله تا ته ګرانه نه ده، دا موږ د سوال کو لکه دی پیلر نه د ماڼۍ، او زموږ پته یقین دی کنه دی پیلر نه ماڼۍ خو وخت کله شي کنه، موږ خو ایمان دی. څنګه چې ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا، دا کله د امن که حالانکه یو کور نه د ابراهیم علیه السلام یقینو چې دا به کله او دا به خار جوړیږي، هغه نن کله خار نه دی جوړ. لس لکه عبادت کوونکي حرم کې دن نه لګ، دومره لوی حرم دی او بار چې کوم روډونه ډکې د هغې مثال نشته. یا الله ته موږ د دې فتنه ګرو نه وباسه، پشته وړو کې دانو کې وګیو، دا مخبل ګناه دی، دا خو نشته. او زموږ خوله بد عادت ته موږ هغو نه مخلو، دا موږ عمل داسې دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. د خلکو د عمل وجنه فساد راځي عالم کې، دریاب کې زلزله شي، خاریږي وسي، غرونو من شي، آبادی لاندې شي. الله زموږ په حال باندې رحم وکړه. د دې پاکستان د زموږ ملک ته الله دې کې تبلیغي جماعت لوی مراکز دي، یا ربا دغه حفاظت وکړه. د علماء ربانیونو لوی مدارس دي، تمامي دنیا دې باندې نظر دی. اوس دا اقتصادي حالت په شې جوړ کړي دي چې دا وږي شي او تباشي لکه. الله کم سے کم منګ ته پته چې مجرمان یو، خو ستانو مخواخلو کړه. یا الله کم سے کم ستانو مخلو هغه بربند لغړ بې ایمانه چې سر پتا باندې ایمان نشته، نو هغه ته سم ساتي او منګ ته تکلیف راکای. منګ ستانو مخلو ربنا انک آتیت فرعون وملئه زینة واموالا ربنا لیضلوا عن سبیلک. الله بيدین لتا زینت او مال او ارث ورکړي دي، دا زکه دي ورکړي چې هغه ستاسو دین نه خلاف. یا الله موږ کم سے کم پیخي خو کو کنه، اصل نه دی نه اصل کول شو، یو پیخي خو کو کنه، پیخي کو ستاد دین چې دا یو کار کو منګه کم نه موږ نه حق ادا کیږي. ته موږ له حق ادا کولو توفیق راکا، چې موږ وی ولستل واوریدل پرې د عمل توفیق راکا. وفات سره خوکا مغفرت نصیب کړه چې په ایمان تل دي او بیماران روغ جوړ خپل کورونو ته راولا. زنانو شرکت کړ دې د دنیا آخر خوشاله دی غول الله ورکی په کمزورتیا کې دا سوسو غنټه ناشتا ګران کار دی. لاړه لغه ناشتا ګوره ختمه شوا، لاړه ختمه شوا پوښوي، اوس د عمل پټول شړ پروتي خوند نشته دي. نو ان شاء الله چې ژوندیو یا بل ډیر سویو با او عرض درخواست کوم د سړه نه درته چې د کستاسو خیر دی، د کې خیر دی. دا رز شپې په زیوال ټول داسې او ګرځوي لکه چې منګه هم او یو سما ګټه لراغلو. ا د دې لوی ګټه نبی اسلام فرمای قرآن او رمضان با ودرېږي. ای الله رمضان به ما د ډوډۍ او بونه منې کړو او بخا زما سفارش و معنا زما نبی وي د رمضان سفارش به منظور شي، قرآن برا پاسی الله د خوب نه منې کړو تکلیف سره راته ناسو زما سفارش و معنا سړی معاف کا. نو د دواړو سفارش نبی اسلام وی الله به ومني. نو بده ده کوم چې د دوزخ نه بچ شو، او بده ده کدا کړو تکلیف ور جون زمو په اسانتیا باندې بدل شي. د کیسو خیر دی او د خپل کارونه مخکې روستو کوي راځي. ا کړه ګورا پورې ریالونو والا نه پتاو کا کړهو کینو ریالونه غټي کړهو چې نه کینو شي غټي سړي په حرامي سړیا
صدی په حرامي تا کړهونه که جنتونه بغیر کړهو نه نه لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان مشقت تکلیف لا پیدا دے راحت لنه پیدا چې به سملی دی بپروتی کړهو وکنو خیر براشي الله زموږ د ناس خپل دربار کې قبول کا دامات ګډ الفاظ خپل دربار کې قبول منظور وګرځاو د څوک د لرن راغلي علما نور مرګي ټول کورونه د خوشالو نه ډکا او په ډکو منګلو په ډکو جولو باندې واپس کا او الله تا ته پته ده چې تا سره ارس او تا ته پته ده چې موږ سره څه شي نشته او موږ یقین دې چې تا سره ارسشته او تا ته پته ده چې موږ سره هیڅ هم نشته نو زموږ ته هغه سره راکا چې موږ ته ضرورت ته موږ حاجتمن یو موږ کمزور یو موږ وږي یو موږ نهار یو موږ بیماران یو دا تمام سچ تا سره خو بیان دي اسما ربا زمون سره د خوالي نو ربا دا موږ ته راکا موږ من خپل رحم وکا خپل دربار کې دا ناس قبول منظور وګرځو وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی اصحابہ اجمعین.